د خیبر پښتونخوا ډاکټران د حکومت د صحت اصلاحاتو د قانون پر ضد په هړتال دي. د دوی د کاربندیز لوجه عادي خلک په تکلیف دي. د سواد سید شریف د ایمرجنسي مشر وایي چې سرکاري او شخصي هسپتالونه د بندیدو له کبله د ناروغانو ټول بوج پر ایمرجنسي دي چې دوی له کړهو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت اورو. د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د ډاکټرانو هړتال لوجه په سلګونو رنځوران د علاج نه پاتې دي او یو شمېر مشکلات څخه مخ دي. د سواد ټول نه لوی سید شریف هسپتال کې صرف د ایمرجنسي وارډ خلاص دی، باقي ټول وارډونه تړل شوي دي. سید شریف هسپتال ته ورغلي ایمرجنسي رنځوران هم وایي چې د زیاتې غړي لوجه دوی د سخت مشکلاتو څخه مخ دي. علاج ته ورغلي یو زنانه چې د هسپتال په لار کې ناسته ده وایي نو څه دی او زوی دی هغه اکسرې وکاږي او دغه کوي ناغو کې نه ولې مکانو وای کې نه ای دی راځي وای خدای رن مې د طبيبه مکه او خبره مې د حکیمه مکه من خدای کې نه ولې وکنه. د بیلابیلو سیمو څخه ورغلي د علاج لپاره خلک وایي چې علاج نه کیږي، شخصي هسپتالونه هم بندي. دوی به څه کوي؟ زمونږ جانشیر د شانګلې نه راغلی ما سره پیشنټ او هغه ایمرجنسي دي چلیږي هغه اډمټ او پی ډي بند خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. بار په روډونو کې خلک ناشته بلکې پرایویټ هم بند دي. جو زما خیال دی چې علاجونه نه کیږي بیا خامخا مریض به په روډ باندې پروت مری بنو بل حال کو نشته دی. هسپتالونو دا پوزیشن چې پرایویټ علاجونو دا حل شو. زمان محمد شاه دی منګوري ما تقریبا سب ګینټه په ډیر سات زما وشو او درغلم دې چې تولاړم اوسه پور چې موږ ډاکټر ته ټیسټ ونه تاسو بعد ډینګ ټیسټ تاسو بار وکړي نو بیا په ما انتظار وکړو خو ما ته په ټیمینګ ما بار کړو ما سره کورول په خپلم ټیک نه. د سید شریف هسپتال ایمرجنسي وارډ انچارج ډاکټر سلیم زیاتوي چې دوی به نور کله شپږو سوونه تر 800 پورې رنځوران قتل ولې اوس دغه شمیره د 1300 رنځوراسي 2009 تر 2500 ته رسیدلې ده او د ډاکټرانو د هړتال ختمېدو هیڅ امکان په نظر ناراضي. نو خدای دې چې زر ختم شي خدای سي لګي چې تر اوسه پورې مذاکرات د حکومت یا د ډاکټرانو ترمن شروع شي هم نه دي او دا خو پته نه لګي چې یاره د 100 پورې بدای خو بیا موږ ته پوره مشکلات دي ځکه زموږ سره دلته کې لیمیټډ بیا موږ د خپل ریسورسز مطابق سونه چې زمونږ کېږي موږ وایو چې پیشنټ واپس نشي او تر اوسه د دې ځینو چې راغلي دي واپس شوی هم نه دي که په هر طریقې خو سره پیشنټ ډیر شي د ایمرجنسي کار سي. د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتال کې کارکونکو ډاکټرانو په محکمه صحت کې د دولت لخوا د اصلاحاتو په ضد د 1300 ورځې د کاربندیز اعلان کړی دی. د ترڅنګ په شخصي توګه هم اوس د علاج نه کولو فیصله کړې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی وایي چې کوم ډاکټران نوی اصلاحات نه مني کورته دي زی دوی په دې کې څه قسمه بدلون ته تیار نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.